الخبیثات للخبیثین پلیت زنانا دا د پلیت سړو د پاره دي. دا خلک وایي زموږ پرې پښتو کې وایي دا پرشتي ګرځي وایي چې مولا جوړ په جوړ پوهېږې پرې باندې دا دې ځای نه وایي الخبیثات پلیت زنانا للخبیثین د پلیت سړو سره خوند کوي او والخبیثون خبیثان سړي للخبیثات دا د خبیثانو ښځو دپاره دي ځکه چې الجنس الی الجنس امیلو زناکار ته او خبیث خبیر ته خوشحالیږي. اوس خبیث سړی په پاکه زنانه به څه کوي والطیبات للطیبین پاک دامن زنانا د پاک دامن سړو د پاره دي والطیبون للطیبات او پاک دامن سړي د پاک دامن زنانا سره مناسب دي. اولئک مبرؤون مما یقولون دا عائشہ ام المؤمنین او صفوان دی مبرؤون مما یقولون بری او پاک دي د هغې نه چې منافقان وایي لهم مغفرة ورزق کریم د دوی دپاره بخشش دی د الله په دربار کې ورزق کریم او د دوی دپاره بهترین روزیدار جنت. حضرت عائشہ ام المؤمنین وفات کیږي مرض موت کې ده نو داسې ملاقات موقع بیا چاله ډېره نه ورکوله. عبدالله زیر عباس رضی الله تعالی عنه راغی اجازت حاصلوي هغه ویل نه کوم ورته یا زما څه صفتونه به وکړي سړیا نه کوم حاضرین ورته ویل ته دا پېژنې دا د پیغمبر خوا تره زوی دی او د پیغمبر خدا شاګرد دی او په دین کې دومره لوی ماهر عالم دی څنګه ورته وایي وایي زه یې ورته وایي چې راشي چې راغل نو بس تپوس اوس وکړو مورې څنګه یې وکړه هغه یې ډېر فریاد کوو او داسې محسوسېده چې دا د سفر نه ډېره یره محسوسوي د ځان له والي سفر نه. نو عبدالله صاحب ورته دا آیات ویو چې مور بیبي ته ولې خفه کېږي قرآن خو ستا باره کې وایي چې اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم د ستاسو د دوی لپاره بخشش دی او دې لپاره روزي نیکه ده یعنې د جنت تا ته خو الله تعالی د جنت د روزۍ بیان کړی په قرآن کې تاسو ولې د مرګ نه کېږئ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. نبی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو غلام دی هغې ولیږه لاړ شه او د غرمې ټیم دی عمر را خبر که چې راشي چې لاړه وري ووه او ایسته ورننوته دا آداب نه راغلي. عمر په داسې حالت کې و چې هغه خفه شو او چې الله زه خو بار بار تا ته سوال کوم چې زمونږ دا خادمان زمونږ دا کشران الله تعالی دې ته ادب ورکول پکار دي چې دا په خاصو اوقاتو کې راځي او په هر وخت دغسې بې تپوسه نه راځي. او بیا را روان شه نبي علیه السلام غوښتی و چې راغی نو دا آیات نازل شوی و چا په لار راته دا آیات نازل شوی و یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم من نوځئ کورونو ته سوا د خپلو کورونو نه حتی تستأنسوا حتی چې تاسو انس حاصل کئ تپوس وکئ څوک دي څوک شته څوک نشته وتسلموا علی اهلها او سلام وایي په کور والو باندې السلام علیکم السلام علیکم. درې ځله به ووایې نو که درې ځله باندې جواب نه بیا به ځې. یو ځل ابو موسی اشعري راغی حدیث کې راځي د بخاري حدیث دی ابو موسی اشعري راغی السلام علیکم حضرت عمر خلیفه دی السلام علیکم السلام علیکم درې ځله یې ویلي جواب مې لا حضرت عمر څه کار کوو وروسته یې خلکو ته ویلي ویل ابو موسی اشعري نو ویلو جي او درې ځله سلام خو تاسو دغه ونه کوئ لاړ ویل ورشئ راولئ ولې لکه لاړې ته یاره جي بس دا خو مونږ ته پیغمبر خوا داسې ویلي چې درې ځله به سلام واچوئ چې په درېیم ځل باندې جواب میلاو نه شو نو ځئ به ویل دا هره خبره په پیغمبر خورا واله مو ورکوئ دا حدیث چې وایي احتیاط کوئ ما ځان سره ملګری پیدا کېږي نو به دې دردومه حضرت عمر خو په یو ابو موسی اشعري غریب خفه شو
لاړ د انصار یو قبیلې ته هلته جرګه ناسته ده ای د خدای بندګانو د خلیفه په دغه کې راغلی و حدیث مې ویلی و چې ما ته ګواه به پیش کړي انصار ورته زمونږ کشر ابو سعید خدري په ټولو کې کشر دی برسلاړ شي ابو سعید خدري راسه ولاړو چې هلته لاړو څنګه چل دی یا خلیفه دا امام د پیغمبر خدا نه موږ ټول اورېدلي دي زه انصار راولېږلم دا حدیث موږ ټول اورېدلی نو حضرت عمر دا چل وکړو هی وایي دا حدیث پیغمبر خدا چې په کوم مجلس کې ویو که نه نو موږ به چېرته په بازار کې واخیستل خرڅول به مو کول دا به موږ په بازار کې وو حدیث په داسې وخت کې پیغمبر خدا ویل ذالکم خیر لکم دا ستاسو لپاره ډېره غوره ده لعلکم تذکرون دې لپاره چې په نصیحت قبول کړئ فإن لم تجدوا فیها احدا که نه مومئ تاسو په دې کور کې یو تن لره کور خوشې دی زنانه هم نشته نارینه هم نشته فلا تدخلوها خوشې کور ته هم پرېږدئ نه نوځئ په دې خبرو ځان پویه کوئ تش کور ته هم نه چا نه ځي روایتو کې راځي د کور هم یو احترام دی که زنانه نه شته چې تا ته اجازت نه دی شوی ته به کور ته نه ځې تش کور ته حتی یؤذن لکم حتی چې اجازت وشي تاسو ته وان قیل لکم ارجعوا که درته وویل شي د کور نه چې واپس شئ دا وخت موږ اوزګار نه یو نو فرجعوا واپس شئ هو ازکا لکم دا دله ډېر غوره دی والله بما تعملون علیم الله پاک تاسو کوئ پوهه دی لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم آگا د بودباش کورونه چې خلک پکې اوسېده د هغې کورونو باره کې خبره وه اوس د هغې کورونو خبره کوو چې هغه په دې لارو کې ساشي وي یا منډیانې وي یا مسافرخانې وي یا بازارونه وي نو په هغې کې که شړ کور یو شړ ځای یو سړی ورځي نو په هغې باندې پابندي نشته او په دې مخکې حدیثونو باندې یو حدیث روایت دلته راغلی د حدیث یو نوجوان هلک دی او په کور کې یوه مور ده نو هغه پیغمبر خوا ته وایي چې زما یوه مور ده او زه هر وخت ورځم نو زه به جهاد حاصلوم هغه ویل نو وایي زه خو بس یو کس یم او زما یوه مور ده هغه ویل حاصلې به بیا یې ویلې په درېیم ځل ته پیغمبر خدا ویلې ویل ته دا غواړي چې ته کور ته ورشې مور دې بربنډه ووینې دا الفاظ دي د حدیث ته دا مناسب ګڼې دې وجې نه خپل کور ته چې ځئ نوم سلام به وایې او موږ پښتنو ته خو دا خبره ډېره ګرانه ده چې په ښځه به لا سړی سلام وایي چې په ښځه سلام نه وایي نو بیا به بل چا وایي ستا رفیق حیات دا دی ژوند دې د دې سره تړلی دی ته دا دعا ورته نه شي کولی چې خدای روغه جوړه ساته چې په ډاکټرانو یې نه ګرځوم السلام علیکم څه معنا تاسو یې راته وکړئ خدای دې روغه جوړه ساته او که ټیوي راوړې په ګوټ کې ورته ولګې نو بیا خیر دی که داسې لحیم شحیم ورته پرې ټیوي کتابېږي راتاوېږي نو بیا دې وخت کې پښتو نشته خو د قرآن د آیات په باندې عمل او په حدیث باندې عمل دپاره بیا تا ته پښتو هم پرې کې عار سازېږي حالانکې د پښتو بالکل د اسلام سره موافقه ده پښتو هم ډکه د غیرت نه اسلام خو دی د غیرت مذهب نو ځکه وایي او که ته وایې نو زمونږ کې به داسې پله شوي بعضې کسان که نه نو هغه پښتنو نه بیا بار دي هغه نو ځکه وایي لیس علیکم جناح نشته ورباندې ګناه ان تدخلوا بیوتا که دننه کیږئ کورونو ته غیر مسکونة فیها چې هغه نه وي د اوسېدلو ځای نه نه وي پای کې خلک اوسېږي نه لکه داسې هوټلې دي چې خلک راځي او ډوډۍ خوري او ځي فنادق چې ورته ویلی کېږي فندوق چې ورته عرب وایي او یا په لاره کې چې کوم مسافرخانې دي تم ورتلی شي او بلم ورتلی شي سامان پکې کېدي متاع لکم او دا کورونو کې ستا سامان پروتي نو ته ورتلی شي والله یعلم ما تبدون الله پوهېږي په هغې چې تاسو ښکاره کوئ او په هغې چې پټوئ که ته ظاهر کې وایې چې زما په دغه پر منډۍ کې سامان پروت دی خو ورځئ د وراني دپاره نو الله درنه خبر دی قل للمؤمنین او بیا دا خبره حدیث کې راځي یو نوجوان هلک دی داسې روان دی د مدینې په کوڅو کې هغه ډډ نه یو جنۍ او ښځه را روانه ده دا هلک دی جنۍ ته وکاته جنۍ دی هلک ته وکاته او دا هلک داسې روان دی او بیا را مخې را سون کړی او داسې روان دی مخې ته د دیوال په غاړه کې ځي مخې ته بل دیوال راکوي دا پوزه یې ولګېده چې ولګېده پوزه یې راماته شوه بس فورا پوه شه خو زبردست خلک ویل پوزې نه دی اوچومه اوچوم دی نه اوچومه دی نه چې
چې څو پیغمبر خوا تللی نه و ښودلی مې ورته نه لاړو پیغمبر خوا سلم ته یې ویلي ول دغسې چل شوی نبی علیه السلام دا دغه سزا تعالی الله تعالی درکړه دغه ځای کې بس نو دا آیاتونه نازل شو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای مؤمنانو ته چې ښکته کړي بعضې نظرونه خپله ویحفظوا فروجهما او ساتي خپلو خاصو شرمګاهونو لره د بدو استعمال نه ذالک ازکا لهم دا ډېر د پاکیزګۍ دی دوی دپاره ان الله خبیر بما یصنعون یقینا الله خبر دی په هغې چې دوی څه کوي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وای مؤمنانو زنانو ته چې ښکته کړي خپلو نظرونو لره بعضې نظرونه من د تبعیض دپاره دی داسې به هم نه ګوري چې هلته سر د دیوال ته ولګي یا چا څه اکسیډنټ وکړي خو داسې به کوي چې پردو زنانو ته نو څنګه چې د پردي سړي کتل پردی زنانه ته حرام دي نو د پردی ښځې پردي سړي ته کتل دقسې حرام دي نو دا زمونږ زنان چې مړي پردي مړي له لاړ شي وایي راځئ خورې ملاقات پرې وکړو مړي ته هم نه به نه ګوري لکه څنګه چې ژوندي ته نه ګوري دا ته کوم استاد دا پتو درکړې ده ته موږ ته یو استاد وښایه ویحفظن فروجهن او ساتي به چې کوم دی خپلو شرمګاهونو لره ولا یبدین زینتهن نه به ښکاره کوي خپل ښایست لره الا ما ظهر منها مگر هغه چې په ډاګۍ د دې نه عبدالعزیز مسعود وایي دوه قسمه زینت دی یو پټ زینت دی او یو ښکاره زینت دی پټ زینت دا به ښځه خپل خاوند ته فقط ښکاره کوي پوهېږئ پریواني او ښکاره زینت دا دی چې هغه دغه پړونی دی او دغه جامې دي نو د دې پټول ته ضرورت نشته هغه ځایونه لکه دا مټې شولې دا سینه شوله او دا مصیبت دی چې زمونږ زنانه لګېدلي دي او اوس داسې ګریوانونه ساز کړي دي چې که لوپټه راغی نه تا وایي نو هغه پکې ښکاره کېږي نو زه وایم تاسو د خپلو میاندو هغه کمیسونه څه کړه ښایسته کمیسونه چې به او دلته به یې دقسې ښایسته پټۍ به یې کړې وه او ډېر ډول به یې ورسره کوو دا تاسو چا نه دا کار زده کړ د یو مؤمنې ښځې لپاره دا زیب نه خوري دا خبرې ولا یبدین زینتهن نه به ښکاره کوي خپل ښایست لره الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته او آبایهن یا خپلو پلارانو ته او آبای بعولتهن یا پلارانو د خاوندانو ته خپل پلار خو محرم دی او د خاوند پلار یې هم محرم دی دوی د ښکاره کولی شي او ابنائهن خپلو زامنو ته او ابناء بعولتهن یا زامنو د خاوندانو ته چې پرکټیان ورته وایي او اخوانهن یا خپل ورونو ته او بني اخواتهن یا خپلو خورینو ته او بني اخوانهن ورونو ته او بني اخواتهن یا زامنو د خویندو یعنی خورینو ته او نسائهن مسلمانانو زنانو نه پټی او ما ملکت ایمانهن او هغه وینځي چې مالکان دي خلاصونه دي او التابعین اوس په مرۍ کې اختلاف دی والتابعین غیر اولی الاربة من الرجال والطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء او دارنګې هغه والتابعین هغه چې په ډوډۍ باندې اوسېږي په یو کور کې داسې ابله دی عقلي پوره کار نه کوي او د ټول شوق په ډوډۍ خوراک کې دی غیر اولی الاربه نه دی خاوند د حاجت زنانو ته د سړو نه او یا د هغې ماشومانو نه چې هغې اطلاع نه ده حاصله کړې په هغه باریکو مسلو د زنانو باندې علی عورات النساء او ولا یضربن بارجلهن نه دي وهي دا زنانه خپلې خپې لره اوس زنانه به پنځې پخپو کړی و پنځې پخوا یو کالی و ګونګرګان به هم پکې و نو زنانه به د سړو په مجلس ته څه راله نو دا خپه به رسي وواله نو هغې به شرنګ وکړو نو ولا یضربن بارجلهن نه به وهي دا زنانه خپلې خپې لره دا لیعلم ما یخفین من زینتهن دې دپاره چې وپېژندلی شي هغه چې پټ دی د ښایست دی نه چې پنځیب دی وتوبو الی الله جمیعا توبه وباسئ مؤمنانو ټول الله ته ایها المؤمنون ټول لوی واړه زنانه نارینه پویه ناپویه ټول الله ته غوږونه ونیسئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شئ وانکحوا الایام منکم بله دفعه د انسداد د زنا دپاره وانکحوا الایام منکم تاسو په نکاحونو باندې ورکوئ هغه بې خاونده جینکۍ او بې هلکان بې ښځو چې اسلامي حکومت راشي نو دا دفعه به وي چې د کومو جینکو خاوندان نشته
او د کوم هلکانو ښځې نشته دا د اسلامي حکومت ته دفعه ده په سورې نور کې د دې نکاحونه به اسلامي حکومت کوي او جهیز به هم اسلامي حکومت ورکوي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم او هغه چې نیکان ستاسو د مریانو نه و امائکم او د وینځو ستاسو نه دا چې تاسو پوهېږئ چې دې که موږ نکاح وکړو دې کې به صلوح نور هم پیدا شي ان یکونو فقراء کدا غریبانانی یغنیهم الله من فضله مالدار به کې الله د خپل مهربانۍ نه والله واسع علیم الله پراخ دی علم ده دا د حدیث کې راځي چې د نکاح په وجه هم کله سړی مالداري د نکاح په وجه باندې بل حدیث کې راځي چې د دریو کسانو ذمہداري الله اخیستې ده چې دې بوج او قرض به زه راکوم نو یو پکې ناکح هم دی چې مقصد یې دا چې د زناو نه بچ شم دې لپاره نکاح کوي ولیستعفف الذین لا یرجون نکاحا کسان پوره ځان دې ساتي کسان چې نه مومي قوت او طاقت د نکاح حتی یغنیهم الله من فضله حتی چې مالدار کی الله د خپل مهربانۍ نه والذین یبتغون الکتاب هغه کسانو چې غواړي ستاسو نه عقد کتابت مما ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه ستاسو یعنی مریان دي او تاسو سره عقد کتابت کوي چې پیسې مانوال او ما آزاد کا فکاتبوهم نو تاسو عقد کتابت کوي ان علمتم فیهم خیرا که تاسو واقف یې په دې مریانو کې د خیر چې آزاد کوم دې به خیر کارونه کوي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ورکې دې مریانو ته د مال د الله هغې نه چې تاسو له درکړی دی د دوی په آزادولو کې په کستون کې ورسره تعاون کوي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ما مجبوره کوئ خپلو وینځو لره په زنا کولو باندې ان اردنا تحصنا که دا زنانه اراده کوي د پاک دامنۍ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې لپاره چې طلب کوي تاسو سامان د ژوند د دنیا ومن یکرههن چا چې مجبوره کړي د زنانو لره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم پس یقینا الله پس د مکروه د مجبوره کول زنانو نه بخونکی او مهربان دی عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تاسو مال دا منافق ډېر غټ بې غیرت دی د دوه وینځي وي دوه او دواړه یې کېنولي ټکس ته یې کېنولي وي زنا یې پې کول او په هغې بیا پیسې حاصلول دي بې غیرته نګي رالی او نبي علیه السلام ته عریضه وکړه چې د الله پیغمبر دا سړی موږ باندې دا ادا کوي دا آیاتونه نازل شو او دې ان اردنا تحصنا معنا دا نه ده که زنانه ځان پاکوي نه نو خیر دی بیا کېنوئ نه 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 دا د شرم دپاره الله سړولی او شرم ورکو چې زنانه ده او هغه ځان بچ کول غواړي او ته د دنیا په خاطر هغه باندې دا کار کوي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات یقینا نازل کړي موږ تاسو آیاتونه ښکارا ومثلا من الذین خلو من قبلکم او یو مثال دا کسانو چې شوي مخکې ستاسو نه وموعظة للمتقین او دا وعظ او نصیحت دی د پاره د متقیانو الله نور السماوات والارض الله منور السماوات والارض روخانه کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی اسمان یې روښانه کړی په نور او سپومۍ او په ستورو باندې او ځمکه یې ښایسته کړې ده په احکامو شرعیو باندې د وحی په ذریعه باندې ځمکه هم ښایسته کړې ده مثل نوره مثال د نور د الله کمشکات دا پشان د هغې تاخ باندې دی پیها مصباح چې پای کې یوه ډیوه وي المصباح فی زجاجتن او دا ډیوه دایي چې کوم دی فی زجاجتن په یو شیشه کې الزجاجتو کانها کوکب دریون گویا کہ تب وای چې دګنی دا غستورې پړکیدونکی دی یوقدو من شجرة مبارکة دا بلیږي د تیلو دا ونې پاکې مبارکې نه زیتونة چې هغه زیتون ونه ده لا شرقیة نه د باغ په مشرق کې ولاړه ده چې د سهار نن ور دی خو د ماسپښین نه پې سوری دی ولا غربیة او نه د دې باغ په مغرب کې ولاړه ده چې د سهار نه پې سوری دی او ماسپښین نه پې نور دی یکادو زیتوها قریب را چې تیل د دې یضیء اوپړه کېږي ولو لم تمسسه النار اگر که نه یې رسېدلی دې ته اور داسې آلات دي نور علی نور دا رڼا ده د رڼا د پاسه یهد الله لنوره ښونه کوي الله خپل رڼا ته من یشاء هغه چاته چې د الله خوښه شي ویضرب الله الامثال للناس بیانوي الله مثالونه د خلکو لپاره والله بكل شیء علیم الله په هر څه باندې پوهه دی دا مثال الله پیش کوي د نور د ایمان په زړه د مؤمن کې د هغې دپاره مثال دی او بیا
تشبیه د مرکب د مرکب سره ده، معنا دا ده چې هر جز د جز سره برابرول ګران دي، خو دا یو جز د یو سره برابرول دا ځان لږ ده مسله ده. فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ فرمائی چونکہ مخکے د نور ذکر راگے، د علم او د عبادت ذکر راگے، او داغی د پارا مواضع او مراکزم پکار دی، نو پاگا ربط بانی فی بیوت اذن اللہ مراد جمعتو ندی پاک ورون کے چا اللہ اجازت کرے دے اتور پاچ دا دی اچت کرے شی ویذکر فیہ اسمہ او دا اللہ نوم دی پک یاد کرے شی او دا دی آباد کرے شی خالص دا اللہ دا پارا دا نمو دا نمو دا دگر پار ندی ریا دا پارا چه خلق کوئی پلانے جمعہ دیر خیست ساز کر یسبح له فیہا چی پاکی بیانی دا اللہ دا پارا پر جمعتونو کے پاسار او بیگا کے سڑی دا سی سڑی چی نا غاپی لکی دوی لتجارت او نا غاپی لکی دوی لرا گستل او خرسول دا ذکر دا اللہ نا دین مراد دا مدینی منوری دا بازارونو اگا صحابہ دکانداران مراد دی چی سنگ با آزانو شب مسجد نبوی کی ار سڑی بکاروار پر خو جماعت تبرا منڈی والی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ او درول د مانځه ورکول د زکات او یریږي دوی دا ورځ نه چې تتقلب فيه القلوب چې اوړي راوړي پرې کړونه او سترګې لیجزیهم الله احسن ما عملوا دیر پار بدله ورکړي الله بهتر هغه چې دوی عمل کړی دی ويزيدهم من فضله او زیات کړي تر خپل مهربانۍ نه والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله پاک ورکوي روزي له چاته چې بی حساب و بی کتابا والذین کفروا کسان چی کافران دی اعمالهم عمل دی کافرانو کسرابن پشان دا شگوگل لے اگر دا پا گرمه کی پا سخت گرمه کی جیسے پا خشک کی تا گوری روسی بعد اگر پلکی گئی تا شگوگل ورتوئی دا پیرانو مماگانو تنور بورتا منگوایو نو کسرابن بقیعتن پشان داگی سراب باندی چا گرمی پڑکی گی دا سے بقیعتن یہ پیو ہموار او دشت بانی یحسبهم الزمآنو گمان کئی پاگی بانی تگے سڑے مان دوبو علکا خدوبو چپی دے حتی ازا جاو حتی چا تگے سڑے راشے گی تا لم یجدہو شیعون مومی التسا وجد اللہ عندہو مومی اللہ لرا یعنی پرشتو دا اللہ لرا پنزد دے باندے فوپاو حسابہو نپرکی اللہ حساب کی دا واللہ سریع الحساب اللہ جل حساب کون کے دے او که ظلمات یو بل مثال پیش کو د عمل د مشرک او د کافر د پاره او که ظلمات یا په شان دا تیرو باندې په بحر اللجی نه چی پاغا سمندر ډونګي او جوور کې یکشاه موجون من فوقه موجون پټکړې د لا چپی او د چپی د پاسا بل چپوي او من فوقه سحاب د بر چپی د پاسا ور یزوی ظلمات درې شولي د باران تیار دا د شپې تیار دا د چپې تیار دا د بلی چپې تیار دا بر په وریاز دا ظلماتن بعضها فوق بعض تری دی پورتا بعض په بعض باندې از اخرج يده کو در او باسی خپل لاس لرا لم یکد یراها اچری بر خپل لاس اونو ویني د کس قیامت کې چې کم د نیکی کارونه مشرکان او کافرانو کړی دي لکه څنګه چې تور تیار کې د خپل لاس دې نشي دي دا چې بردغه عمل بدله دی وی نه ومن لم يجعل الله له نورا سوک چې نه ګرځولای داګه د پاره الله رڼا فما له من نور نشد اگر پارنا الم تران الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات نګوري ته یقینا الله لپاره تسبیح وای اگا چې پاسمنو نو پس مکو کړي والطير صافات نما مارغانو وزریدا سی سب کړي دي او د الله پاکي بیانای کل قد علم صلاته هر یو د دوینا علم صلاة او پویږي په خپل دعا باندې په خپل مانځ باندې یعنی په خپل دعا باندې او تسبیحه او په خپل تسبیح ویلو د الله باندې والله علیم بما يفعلون الله واقف ته پای باندې چې دوی کوي ولله ملک السماوات والارض الله خالص د الله لپاره حکومت د اسمانونو کړي و الى الله المصير خالص الله ته واپس ټول دا الم تران الله یزجی صحابه یا نګوري ته
اے مخاطبہ یا اے پیغمبرہ یقین اللہ شڑی وریزل ابوزی وریزل را ثم یؤلف بینه بیا ترکیب کہ اللہ دی پمنس کے بازی پا بازو باندې راټول کی ثم یجعله رکاما به وګرځي دی لاندې باندې فتر الوت کاین بباران یخرج من خلاله چې روزي بر چونو ر دینا چاو در دینا و ينزل من السماء من جبال او نازل الله د اسمان من جبال دا غرونا پیها چې پر اسمان کې من بردند غلینا فیصیب به رسید غلی لرا من یشاء چاته چې الله خوښي و یصرفه علی دی لرا عمن یشاء دا چاته چې الله خوښي یکادو سنا برکه قریب را چې هغه پړک د برق د دې یذهب بالابصار بوزي نظرونه سترګو خلکو یقلب الله الليل والنهار تکسی بدلی الله شپه او ورځ لرا ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا پر مذکور کی یو لوی دلیل لري پر د خاوندانو د عقل والله خلق كل دابه الله پیدا کړی دا هر یو زند سر لره مما اندوبونه فمنهم من يمشي على بطنه زن دینا غدی چیزی په خپل خېټه باندې ومنهم من يمشي على رجلين زن یا غدی چیزی په دوه خپو باندې ومنهم من يمشي على اربع او زن یا غدی چیزی په سلور خپو باندې يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله هغه چې الله خو خشي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه قدرت خاوند دی لقد انزلنا آیات مبینات یقینا نازل کړي مونږه آیاتونو ښکار ولرا والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم الله خون کوي هغه چاته چې کو خشي لارې برابر تا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وای دی مونږ ایمان راوړې په الله او په پیغمبر باندې واطعنا مونږ تابعداري اختیار کړې ده ثم يتولى فريق من بواوړي وډل دینا من بعد ذلك پس اقرارنا منافقانی وما اولئک بالمؤمنین اذا کان مؤمنان په حقیقت کې واذا دعوا الى الله ورسوله کله چرو بل شي الله او رسول تا ليحكم بينهم چې فیصله وکي پیغمبر د دې پمنس کې اذا فريق منهم معرضون ناس په وډل دینا مخاړونکي وي وان يكن لهم الحق کید دې لپاره حق یاتو الیه مذعنین راضی دی پیغمبر ته پمنډ باندې موږ نه په مدرسو کې خلک ته پوس کوي او سړی براشي یاره موري سیبو د پلانی سره مې مسله ده ته راته ووایه چې زه ګټم که به علم شریعت ورسه کوم نو زه ورته یم ځه چې تاسو فیصله راوړه بیا ورته ووایو خو دواړه فیصله راوړئ ما ته خو معلوم دی چې دی کافر کېږي اوسه که زه ورته یم چې ګټه مې جوړ دی ځي هغه ته وایي چې ته کافر یې ما څه شریعت نه کې او که زه وایم چې دغه ته نه ګټي دی بیا هغه ته وایي ولې د ملک شریعت څه شته قانون دی قانون له وضو دواړه دا ګورې ما نه خلکو ته پوښتنه کوي زه ما جواب نه دی ورکړی اورې ما دا جواب دغه نه چې رالی بیا به خبره کوو ځکه چې کافر کېږي په دې باندې که نه چې پیدا یم دلته اوس منافق ته وګوره ان یکن لهم الحق که حق د منافق دپاره یو دی پوه شي زما حق دی نو یأتو الیه مذعنین راځي دې طرف په منډه را رواني او زما په شان مسلمان چېرته دی افی قلوبهم مرضون آئے پڑھون دی کی بیماری دا امر تابو کندوی شک دے پہ اسلام کے ام یخافون کندوی یریگی ان یحیف اللہ علیہم ورسولو چی ظلم بو کی پدی بانی اللہ او دا اللہ رسولہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دا کسان ظالمان دی بس کا منو ما خدا کتر خوب کو وای چې وی هم درته په یو 15 منټه کې ها دا آسان دی رستو خو بس پکه مجھے تاسو وایي